نو قرآن هم د الله تعالی د رحمتونو یو دریا ده. په زړه کې د خپل لارې جوړې ده. او چې د الله په کلام په برکت په توفیل به خدای پاک دې مجلس ته الله وسعت ورکړي. الله د ستاسو غوندې د خسته خلکو قلوب مونږ طرف ته متوجه کړي که نه. ما وایي چې کم از کم دا که تاسو نه څوک تپوس وکړي چې د تصوف و سلوک غرض و مقصد څه دی، نو د تصوف و سلوک لوی غرض و مقصد اهتمام عمل او اتباع سنت ته ده. چې په دې کې چاته کمال حاصل شو پوه شه دا ښکلی صوفي دی. دا اهتمام عمل اور اتباع سنت. اهتمام عمل کې موږ وایو چې دا یو هفته سره بعد سره میلویږو. یو هفته کې چې تقریبا موږ ته دوه درې آیاتو باندې ځان پویوم انشاءالله. طالبینو د قرآن کې به موږ راشو که نه انشاءالله. نو ما سورة فاتحه هم شروع کړې وه، خو تېر هفته سورة فاتحه څومره کوم ځای پورې شوې وه چاته یاد ده؟ درې خبرې چاته یاد ده که یاده نه ده؟ امتحان نه دی، کارګزاري ده که نه. داسې ماشاءالله ټول پاس یې نشته. ښه مالک یوم الدین. مونږ د سورة فاتحې خبره شروع کړې وه او په سورة فاتحه کې مالک یوم الدین پورې مونږ ویلو. اوس مالک یوم الدین وروستو ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت کامله تب جوړېدی شي چې په هغې کې درې شونو کې کمال وي. مفتی محمد شفیع مفتی اعظم پاکستان رحمت الله علیه فرمایي چې عبادت په تب عبادت کامل کېږي چې په هغې کې څو شیان وي؟ درې. عبادت کې درې شی نه، یو محبت دی، مینه. یو مینه مونږ او تاسو د نفس په بنیاد ده شي، د نفسانی مینه چې ده د شریعت په دایره کې لږه خپل بچو سره، خپلې ښځې سره، مور او پلار سره، خپلو مشایخو اساتذهو سره، یو دا محبت دی. یو شیطانی محبت دی، الله د هغې نه ما او تاسو قیامته پورې نسلونه حفاظت وسي. ځکه چې سړی په دنیا کې دومره زیات بې قراره کوي، بې سکونه کوي، نو په قبر کې به د هغه سړي څه حالي ده؟ حقیقت درته وایم. بعض داسې کسان دي چې ویې ګورې دومره بد حال باندې عاجزانان چې د شهواني شیطاني محبت کې څوک گرفتار شي. الله د موږ تاسو ته وساتي ده. یو مینه د خدایتوب ده. مینه د خدایتوب بعضې کسان به په دې مکې مکرمه کې داسې وو چې هغو خلکو به د خپلو معبودانو سره داسې محبت کول لکه خلک چې د الله سره څه شی کېده؟ محبت کېده. نو مینه د خدایتوب هم صرف د الله سره یو پکې دا وایي مفتی شفیع صاحب. او دویم دا یره. یره یو د اسبابو لاندې یره، لکه یو کس ما ته څپېړه ونیسي، بجلی تار ونیسي، مارو لړم نه یریدل، تمانچې ټوپک نه یریدل، یو دا یره ده. یو یره ده بغیر د ظاهري د چا نه، د اسبابو، لکه چې یریږم چېرته به خدای پاک ته زړه فیل نه کړي، په سترګو باندې ړوند نه شم. دا د الله طاقت دی چې بغیر د ظاهري اسبابو مونږ باندې څه کولی شي، بې عزته نه شم، ذلیله نه شم. الله نه یریږو داسې که نه. دغه یره د مخلوق نه بغیر د ظاهري اسبابو نه، چې مولانا صاحب مونږ کلي کې یوه دیله ده هلته یو شوې ده، که څانګه ته راغوڅه که که نه کټر باندې وړي بغیر ظاهري اسبابو نه. نو دغه ویرم د چا نه نه ده، مخلوق نه نه یو د چا نه الله نه. څو شیان شو؟ دوه. دریم څیز دی تمه، غوښته. اوس تمم لکه یو خو د په اسبابو سره تمه که نه، لکه مونږ تاسو پلار نه، رور نه، یو بل نه سره امید ساتو چې دا به راله سخت وخت کې څه شی راکوي یا داسې. نو دا تمه او امید یو د اسبابو ده او یو بغیر د چا نه ظاهري اسباب. راله ذات نمجي امید دی چې انشاءالله الله به راله ښایسته شریکې حیات راکړي. چا ودونی ویجي الله نه امید دی چې الله به راله څه راکړي؟ ښکلی ګلالی بچی راکړي. دا تمه که نه. اوس دغه تمه ساتل د مخلوق نه. اوس یو لاړ شي مونږ دلته په د مولانا صاحب زاړه مقتدیان دي، زنانه یې راله پردې شاته کېناسته، وایي مولانا صاحب څه چل دی؟ وایي کور اولاد چې راځي یو زنانه راغلې نوم یې واغوست او جاړي. چې راغله راله مو دس په تازه کې کېناست، مې څنګه زه یې نه منه پېژنه، ګاونډیان هم شپږ وکړل، مې څه چل دی؟
وی دا پر راته خاوند ویلي چې که دا ځل د لور وشوه طلاق لار کوم پرېږدي ما نو بس څه چل وشي چې خدای پاک دا بل زوی راله راکړي څه شی ورته عمل وکړو طالباتو ته مې چې دعا وله وکړه چې الله د کور بچ شي وغیره خو الله وله زوی ورکړه چې زوی خو وله ورکړه د ده جومات نه مازدیګر راووتم یافته یې شوې وه او را روان دی چې را روان دی ما یې صفه به چنګۍ د مبارک شه وی آو کاری صاحب کاکا صاحب که ما تور چیلی هم منلی کاکا صاحب که ما تور چیلی څه شی کومه ده الله لوم نو زوی ورکه چا الله چیلی به ورکوي چېرته دا زه خپل مشاهده راته وایم نو داسې تمه ساتل د غیر الله نه دام پکې دي چې دا 3 څیزونه جمع شي 3 څیزونه پکې جمع شي دې ته به ویلی شي عبادت کامله مینه د خدای توب د الله سره ویره د خدای توب دام د چا نه الله نه او تمه د خدای توب هم د چا نه د الله یو الله نه نو ایاک نعبدو خاص تعالی را عبادت کو دا 3 شی بیا بل وی و ایاک نستعین او خاص تعالی څه غواړو مدد په دې استعانت کې په مدد کې یو د استعانت مدد کول د مخلوق نه د اسباب په هغه کې لکه زه درته وایم چې اوبه راکړه اوبه هم شته او قسم موجود دی او د هغه کس په دې باندې وسم بر دی کولی شي یو د ظاهري اسباب نشته او ته د مخلوقاتو نه غواړې مخلوقاتو نه څه شی کېده غواړې نو دې ته ویلی شي د ظاهري اسبابو نه ماتحت غوښتل یو بغیر د ظاهري اسبابو نه څه شی دی دا ظاهري اسباب نشته او موږ تاسو چا نه غواړو لکه بعضې کسان لاړ شي که تاسو د پنجاب کې تشکیلونه وشو یا دلته وګورو نو د کپنونو نه طواف کوي یا تاویږي وی راغلی یم او دغه در نه ډېر څه میلاویږي دې در نه دې ته ویلی شي استمداد د غیر الله نه ایاک نستعین خاص تا نه څه غواړو ده اوس مخکې یو سوال دی اهدنا الصراط المستقیم تا نه مونږ څه غواړو ده یا الله وښایې مونږ ته لاره برابر هدایت قرآن کریم کې په ګڼو معناګانو سره راځي هدایت کله راځي په معنا د ښودلې سره او هدایت په کله راځي په معنا د کلکوالي سره او کله به هدایت راځي په معنا د بیان سره پوچ خور باندې نه راولي ده ګران خو نه دی هدایت ځکه چې سوالونو طلبا او مجموعه د علماو مجموعه د چې پته ورته لګي هدایت کله په معنا د چا سره ښودنه او هدایت کله په معنا د لګوای نو بیا به بیدار ناست دی په معنا د بیان سره او کله په معنا د کلکوالي سره او کله په معنا د رسولو سره کله په معنا د څو معناګانو سره به راځي دلته په معنا وښایې یا بیان کې یا ورسې ټولې معنا ټیک صراط المستقیم اوس دلته د صراط مستقیم مصداق څه شی دی اهدنا وښایې موږ ته صراط مستقیم اوس د صراط مستقیم مصداق او داعیین د صراط مستقیم څوک دي مانعین د صراط مستقیم څوک دي او اعراض د صراط مستقیم نه څوک کوي مانعین د صراط مستقیم داعیین د صراط مستقیم او اعراض کوونکي د صراط او مصداق د صراط مستقیم څه دی چې موږ چې خدای پاک صراط مستقیم راته نو مفسرین 3 شیان ذکر کوي وړومبی سورت آل عمران کې غالبا د صراط مستقیم نه مفتی اعظم رحمت الله علیه فرمایي چې صراط مستقیم نه عبادت دی ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم طالبانو باندې د ایتونو داسې خلګي ماشاءالله خلګي کنه ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم یا الله د صحیح عبادت سره ته وخی طریقه راته وخی وهذا صراط مستقیم بعض مفسرین چې د صراط مستقیم نه مراد قرآن دی ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقیم لګره سره وایي معنا قرآن شوی دی ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقیم نو د صراط مستقیم نه څه شی شو دا قرآن او بعض مفسرین وی چې د صراط مستقیم نه اتباع سنت ته د آیات متوقع ذهن نوت
د مراد د صراط مستقیم نه څه شو اتباع سنت خو درې واړه مجموع شوه تصور چې کله کوئ یا الله ما ته صراط مستقیم هغه عبادت چې تا ته نږدې کېږم هغه عبادت چې ته پرې راضي کېږې هغه م راته وښیې هغې ته م ورسې په قرآن م پوه کېږي په سنتو م اتباع راته نصیب کړه ماشاءالله هدنا الصراط مانعین د صراط مستقیم څوک دي مانعین د صراط مستقیم څوک دي نو لومبی مانع د صراط مستقیم نه مانعینو نه شیطان دی لاقعدن لهم څنګه دی صراطهم لآتیناهم من خلفهم وعن یمینهم وعن شمالهم لاقعدن لهم صراطک المستقیم الله شیطان وی ویدانې دی خی چپ دایې بایې هر طرف نه به زه په ده باندې هغه کوم خل عبادت ته به یې نه پرېږدم تاسو کې بس شیطان بدبخت شیطان بدبخت نو منع کوونکی د صراط مستقیم نه څوک شو وای بچی شیطان شو صحیح شو دویم د مانعین د صراط مستقیم نه خپل مشران سیاسی مشران شو د کور بعض مشران شو قیامت کې به دا کشران چغې کړي ربنا آتهم ضعفین من العذاب قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا سبيلا ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا ډېر ورکران به داسې چې دغه خپل سیاستدانو باندې لعنت د صراط مستقیم نه مانعین څوک شو مشران دریم د مانع د صراط مستقیم نه جاهلان پیران شو او خودغرضه بولیان شو یا ایها الناس لسمه سپاره کې آیات ته د یهودو متعلق ان من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله مونږ لنډې کوتل پیرانو چې کشف ولورغه خلکو نه بیا 10,000 روپۍ مغستې او 2 بیتې کمرې سېځلې په زبردستۍ زه خپله مشاهده ورته ذکر نو مانعین نه مراد دغه باړې پیر شو لنډې کوتل شو دغه والا شو دغه به دا چل د اکبرپور له خو اوس لاړ شو اوس بچور نو مانعین د صراط مستقیم د عبادت نه د قرآن د سنت د سیدې لارې نه 3 طبقې شوې شیاطین ناکاره مشران او 3 جاهل پیران او دویم څه شو ده خودغرضه مولیان الله د موږ تاسو حفاظت وکړي بله ما خبره ورته ذکر کړې وه الله د کمې بیشې معاف کړي څو خبرې مې ویلې ته راسره وایې اعراض کوونکي د صراط مستقیم او بل څه ویلو ده مانعین د صراط مستقیم او مصداق ته چا صراط مستقیم ده اوس اعراض د صراط مستقیم نه څوک کوي دا رانه غالبا آیتونه مصداق مرانه او بل ځل بیا اهدنا الصراط والصراط الذين انعمت عليهم لار دا هغه چې ستا په انعام کړی انعام په چا باندې شوی اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیق الله دغه لار باندې روان تاسو یقین کوئ چې کله مونځ کوئ کنه د صراط الذین تر ورسېد مدینه منوره صحابه ابوبکر دا په تصور کې راوله کنه چې خدای پاک دغه لار تل غواړم چې مونځ به څومره خوند راکړي حقیقت راته تصور کوو په دې باندې خوند به لري شهدا مو صدیقین مو صلحا مو چې خدای پاک په دې پاکو خلکو په لار باندې څه شي کېده روان کړي او غیر المغضوب علیهم او نه لار دا کسانو چې ستا پې غضب کړی غضب په چا باندې شوی مصداق د دې هغه خلک چې متصف دي په صفت د یهودیت باندې مصداق یهودیت نه دي هر هغه خلک چې متصف دي په صفت ته چا یهودیت او د صفت د یهودیت خصلتونه به بله جمارات کې بیا په بقره کې شاید چې راشي نو خصلتونه د یهودیت لوی خصلت دی چې سره د پوهې او سره د یعنی وایي جاننے کے باوجود نه ماننا د وجې د ضد نه وجې د هړدرمۍ نه وایي تا نه ښه پوهېږم خو نه یې کوم که راته بعضې کمکل خري که نه وایي چې هغه راته راکوشي هم راته راباندې وبې نه منې
يهودي دي ته نه شي د شي سترګې د سوري مخ د يهودیت ویل شي چې په صفت د يهودیت باندې څه دی دا متصف دی ورته دادا دي ورته را باندې منلې نشي نه لوي شي وکړو پوه شو کنه شي په خبره نو غیر المغضوب الله اغزديان او متعصبين او هر درمیانو چې حق راشي او حق قبل دی استاد د مولانا عظیم صاحب هغه وی کنه بعض دفعه غالبا کپ تیر جمعه ماته چې په خپل تهجد په دعاګانو کې وایي چې زه وایم ډېر وخت نه تاسو هم د خپل د دعا حصہ وګرځوي دا یو دا وی چې زړه کې عجیب الوهاب صاحب وی فرمایل چې یو دعا دا غوړي چې خدای پاک مازړه د امت کینې نه خالی کړه مازله د امت لپاره د کینې نه څه شي کېده خالي یقینا نرته وایم موږ ته د زه خپل ځان ته وایم کنه دا بعضی کسان مړ شي ما کله داسې زړه راتنګ شي کنه مسلمانې خو لږ مخالفي چا پسې طنز منځ کړي چې مړ شي زړه مې پې نه خفه کړي مړه به شکر دی ګند دی چې ته خلاص شو د ماشه په امت لپاره غزړه کې رحم او ترس نشته شکر پیو بس ګلو پیو بس داسې ده کنه نو عجیب عبدالوهاب صاحب رحمت الله علیه به فرمایل چې زه دا دعا غوښتل چې خدای پاکه د ما په زړه کې د امت د کومه ما زړه د امت ته کینې نه څه کړې ده خالي څه ناشنا دعا ده او دویم به دا وي چې الله ما زړه نه د دنیا محبت ختم کړه د دنیا فرمایل به وایي حبک شیء یوم ویسم محبت نه د تاسو کلاړ شي کنه د سړي کالج مالج طرف ته کله چکر لګوي الکه جنې ودرېدلې چې کسره څوک راته ګوري نه خلک ورته ړانده کاڼه ښکاري په ځان باندې نه پوهېږي ډېره بې ادبي ما په درېږي کې به سبق وي مولانا صاحب څلورمه پنځمه درجه کې و ماشاءالله شیخ القرآن صاحب د اعلان ټولو کمې کوته بیا هلک سره یې مینه محبت وکنه دوکاندارانو به وایي چې دا سره څه شی دوه ګنټې به ولاړ به په ځان باندې نه پوهېده چې دا راته څوک ګوري هغه به چې ګوندې خلک نه پوهېږي نو حبک شی یعمی ویسم محبت سړی ړندوي او څه شی کوي دا کړی ده نو بیا به مولانا عظیم صاحب وایي چې پھر بندہ حق جانتی ہوئی بھی حق پر چل نہیں سکتا حق پر چل نہیں سکتا خپویږي چې حق دی خو چل نہیں سکتا د شي محبت الله د موږ تاسو دلته وګورو خلکو په زړونو کې د یقین نه درته یم عجیبه بوتان هغه به وي چې دغه کاڼي بوت خو ماتول انتهایي آسان کار دی داسې سپېړې سړی ول ورکړي خو یقینا درته وایم چې نن سبا دغه خلکو دپاره دغه خپل سیاسي لیډران بوتان جوړ شوي دي که نه جوړ شوي یقینا درته وایم هرې طبقې والا دپاره چې وګورې انتهایی والهانه محبت کوي او یې په زړه کې ننوتلی دی محبتونه داسې چې غیر اختیاري دي زنانو په زړه ما گزارش کول چې بیا سړی چې یو شي محبت ته په زړه کې شي که نه پر حق جانتی ہوئی بھی پر حق پر بندہ چل نہیں سکتا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین مانا ان هغه حیران او سرګردان چې ورته دي لکه نن سبا وي مړه مولانا سي نه پوهېږو چې دې پسې لاړ شو که دې پسې لاړ دا د نصاراو خصلت نصاراو د عیسیانو خصلت په دا و چې که دغه به ورته وي زنان جټانو پوهېده نه وی به چې مړه دام داسې خسته سړی دی او دام خسته سړی دی نو دغه پسې لاړ شم او که دغه پسې لاړ شم دام ملا دی او دام ملا دی دا صفت د هغو نه د حیرانو د سرګردانو الله د هغې لارې نه مو وساتي د صورت فاتحه څه ناشنا ده که ناشنا نه ده آمین نو لفظ امین دا د قرآن حصه نه ده ښه امین قرآن حصه نه ده امین د قرآن حصه نه وه نو دا ستاسو صورت فاتحه وه نو ایاک نعبد و ایاک نستعین په دې کې موږ څه شی غواړو څه شی شو الحمدلله خبره مخې لره اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین الله دې موږ تاسو ته فهم د قرآن نصیب او ذوق او شوق د قرآن دې الله راته نصیب کړي ډېر لوی هغه دی